د دې دعا په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په مجلس کې کېناسته او د مجلس په اختتام کې د خپلو خبرو ګپ شپ په اختتام کې دی دا دعا وویله نو د دې نه چې څومره خبرې کمې زیاتې شوي نو الله رب العزت به ورته دا معاف کړي. کله هم په یو مجلس کې کښېنئ د ملګرو سره ګپ شپ ولګوئ خبرې اترې وکئ هغه که دیني مجلس وي او که دنیوي مجلس وي نو د هغې نه پس دا دعا ډېره لازم وایي. د دې دعا په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په مجلس کې کېناسته او د مجلس په اختتام کې د خپلو خبرو ګپ شپ په اختتام کې دی دا دعا وویله نو د دې نه چې څومره خبرې کمې زیاتې شوي نو الله رب العزت به ورته دا معاف کړي. نو انسان انتهایی ډېر کمزوری دی چې کښېني نو یا به یې د چا غیبت شروع کړي یا به یې د چا کمې کوتاهۍ او یا به نور څه ګډې وډې خبرې کوي نو انسان ډېر کمزوری دی. نو چې کله په مجلس کې کښېنئ یا چېرته ملګرو سره ګپ شپ ته کښېنئ یا یو دیني مجلس وشي انسان ډېر کمزوری دی. اکثر په دیني مجالسو کې د انسان نه کمې کوتاهۍ کېږي نو هر مسلمان ته پکار دی چې د مجلس په اختتام کې دغه دعا وویلی شي. نو انسان ما تاسو ویل کمزوری دی د هغه د ژبې نه بعضې ټایم داسې الفاظ وځي چې دته مناسب ښکاري دته صحیح ښکاري خو خوا کې چې نور مسلمانان ناست دي هغې ته د تکلیف ورسي یا یو خبره دی ورته صحیح وي خو د الله په نس باندې خبره ګډه وډه بیکاره وي بې بنیاده وي نو موږ او تاسو ته پکار دي چې د مجلس په اختتام کې دا دعا ووایو سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. اسانه دعا ده هر مسلمان ته دا پکار دي چې دوه مسلمانان سره ملو شي او خبرې اترې وکړي د هغې خبرو اترو په اختتام کې دې دغه دعا ووایي نو دې نه چې کم کمې کوتاهۍ شوي څه کمې زیاتې شوي یا نور داسې څه خبرې ویلی شوي وي نو انشاءالله الله رب العزت به د دغې دعا په برکت باندې ورته معاف کړي. الله رب العزت دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې زموږ مجالس زمون خبرې اترې زمونږ راغونډېدل دا صرف او صرف د الله د رضا وګرځئ. الله دې مونږ د هر قسم فضول خبرو نه فضولیاتو نه لهو لعب نه او د نورو داسې ګډ وډو خبرو نه وساتي چې په هغې باندې زمونږ رب زمونږ نه ناراضه کېږي او الله دې زمونږ په ژبو باندې صرف حق چې دی هغه جاري کړي او زمونږ په ژبو باندې الله رب العزت د قرآن او د حدیث د علماء و صلحاء خبرې جاري کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي